نه د دې علاقې ته ټولې ته پته راځي دا جمعیت شاته د دې موزین و یو ډیر یو سړی زورور شي کنه نو د الله نه خو به زورور نه کنه شکل زما چې کوم ذاتی مالیت و زما هغه لاړو هلته ټوله شپه ما بېګا تېره کړې دې خوا ګوره او دې خوا ګوره رشقي ډېل به رالو هغه چې به مال نه وي نو که ته مې دا زما د رشقي ډېټ نه وي مینه زما رشقه اکسلۍ وه که نه خو د مزدورۍ سهاره خو زمونږ د رزق یو دغه الله پاک روانه کړې وه او بس هغه هم لاړه لکه د بده مرګه به داسې دی وجلو چې پانسي دی ولا ورکړی دا او ورمیګ دی ولا مات کړی دی او دغه کړی دی تو 3 بجې وې چې تقریبا دلته ما ولا غسل ورکول نو ما چې دنه کمیس وېستو ما چې د بیک سایډ وکړو نو دا شاته د حمله معنی د تشدد ډېر دغه وکړي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې ډیر بخونکی او مهربانه ذات دی یا قدرمنو پښتنو زه موجودی مدا ټیم کې د علاقہ تانا شاپور وټپګه کلی دی د بد مرګه بیګا یو ډیر افسوسناک یو ډیر اندوهناک واقعه را پیښه شوې ده زه لږ معمولی شان د دې واقعې تذکره کوم چې بلال د دیو ډیر ښکلی زوی و هغه بیګا یو نامعلومه تنانو هغه نه ویلې کېږي داسې چې هغه نه رکشه هم اخیستلی شوې ده او هغه په پانسي هغه ته ورکړی شوې ده هغه وجلی شوې دی دا کار روزګار خپل مهنت مزدوري لکه څه به ده ووایم چې دا خو زمونږ په خبر دی او دا خو آباد دی لکه داسې هم نه دی دلته مونږ که وګورو نو په دې ښار کې اکثر چهل پهلي په دې علاقو محلو کې خو لکه د بده مرګه داسې حال جوړ شي چې لکه سړی د خپل روزګار دپاره وتي د خپلو درونو د خویندو د رزق دپاره وتي چې زه به 2 روپو راوړم او خپل هغه ژوند به په اسانۍ سره په عزت سره تیر کړم خو لکه هغه هم زموږ نه نصیب کېږي کاکا دا راته ووایه د خپل زوی ستاسو ملاتړو تاسو سره به یو ځای ګرځېدو ته کمزوری شوی وې هغه وایي چې یاره زه به نور د دې والد صاحب سره هیلپ وکوم مدد وکوم کور به چلوم څه ستاسو هغه ستونزې وې اول بیا د رکشه راوړوله بېګا چېرته و هغه بېګا سر جي بس 4 بجې را نه ووتم او ماښام بانک سره به راتلو او وڅکې چې اته شوې زما اړه دغه شو ما دې ته ویې بچې څه چل وکړه او معلومات وکړه وایي ابو چا سره رابطه وکړو موبایل ورسره شته وي نه که نه را به شي خیر بهرحال هغه بیا هم زما دغه ونه کړو ورته ملګري هغه ورسره لاړو د بلال ملګري زما د مشر زوی سره لاړو په موټرسایکل باندې څه ښاره پورې لاړل نو څه پته ونه لګېده بیا چې کم مصري باندې به موږ کار کوو هغه نه معلومات وکړو چې چا نه به ګیس اچولو هغه نه معلومات وکړو 4 بجې راغلی دي ګیس یې اچولی دی هغې نه وروسته ماښام بیا ماله نه دی راغلی او مصري وایي ماله خو سره نن راغلی نه دی لکه دغه 2-3 ګنټې به یې دغه کولو چې مزدوري به یې وکړه او جی نو زه بس هغه خبره شکر د زمان پیاله دغه چې مې د خیره بچې مې ماله اوږه راکولی شي خبر نو مړ شي زه به دله اوږه ورکوم کاکا بلال سره خو به تا ډېر ژوند تېر کړی او راغټ کړی به دې او ما په دې علاقې په دې محله کې هم تپوس وکړم زه یو څوکیدار وم هر څه چې کوي هغه لوی ذات کوي که نه خو لکه زه یو دغه به بس سهاره وم چې زما بچې دي دا مې بچې دي ښه په دغه مې ساتلي دي ما ای بچیا کو لګئ که تندئ تېره وبئ خو پردي مال ته به زړه نه ښه کوئ دا زما ایمان دی زه د ملک صاحب سره 12 کاله شول زه دې کلي کې پروت یم او په ما کې چا ما باندې چا دغه ګزاره هم نه دی کړی چې یاره ستا دې بچو یا تا ماما دا غلط حرکت کړی دی شکر دی د الله نه ډېر شکر ګزار یم پوه شوې کاکا بلال پسې تاسو اخره کې بیګا 1 بجه به 12 بجې وي کاڼې ته اخره کې راغی یا 12 بجې وي چې زما د نیک نصیر دی هغه ماته ماما تر کومې بدل ته دغې نو موټرسایکل یې کول نه راوښکلو زما دا بچي دا یو زوی مې او دا یو ملګری دي تلي ویونګه سلمان بیکری سره ناستي وو نو بیا دغه زمونږ د نیک نصیر چې نو زه یې تاڼې ته بوتلم چې بویې تلم رپورټ هم کول زمونږ د ملک صاحب چې یاره دا پرنسپل پاتې شوی دی چې تاسو لاړ شئ پیدا دغه وکړې
او الله مالک دې رپورټ هم ښه شوی دی چې لاړو څه ورللی شو څه نور حادثه وه کسان راغونډو پولیس والا ما یې زه بس څوک به د ګاډي نه پرېوتي لکه زموږ نظر د 8 بجو نه کار پرېښی سبزي 8 بجو نه زموږ حوصلې خرابې وې اکثر والدین خپل بچو پسې ګرځي ټلیفونونه کوي ها جی چې ها اوس په کور ته راځي ناوخته به بار حالات هم داسې بس دي دغه شی دی د خدای غریبانان یو چا سره هم صدقه نه وخوړل لکه دله غوښې خو یې که نه انتظار به مته کولو دغلته ټوله شپه ما بېګا تېره کړې ده دې خوا ګوره او دې خوا ګوره رشکې ډېل به رالو هغه چې به مال نه وي نو که ته مې دا زما د رشکې ډېټ نه وي که نه بس سترګې سپینې شو چې بس اخره کې چې تاڼې ته ورولو دغه حادثه پېښه شوه نو مطلب دا دی چې پولیس وایي چې بس غم مه کوه انشاءالله هر څه به وشي دا راته ووایه کاکا هغه رکشه دې څنګه راغښتې وه چې مطلب ستا د کرۍ کور هم دی دومره غریبي ده مفلسي ده هغه به دې ډېر په مشکله باندې اغښتې مشکله که مشکله ده 8 کالو شول لا اوس هم پیسې نه دي خلاصې زمونږ یو ماما دی هغه سره دې الله خو کړي هغه راله لږې لږې راکړې وې هغه له به مې لږې لږې ورکولې لا اوس هم پیسې د هغه رشکې لا خلاصې نه دي لکه چې ما مخکې په کم دغه اغښتې وه نو مزدوري به مې پرې کوله 100 روپۍ نو هغه حالات هم نو چې زه به وایم یاره زما رشکه اکسلۍ وه که نه خو د مزدورۍ سهاره خو وه زمونږ د رزق یو دغه الله پاک روانه کړې وه او بس هغه هم لاړه او زما چې کوم ذاتي مالیت و زما هغه لاړو کاکا مونږ تا سره تعزیت هم کوو او انشاءالله که ډېر هم یو سړی زورور شي که نه نو د الله نه خو به زورور نه وي که نه شکر الله دی به ځي او هلته به جواب ورکوي لکه ټیک ته صحیح ده یو سړی تا کوم غرض د رکشې سره یا د موبایل سره یا د پیسو سره و لکه د بده مرګه به یې داسې دي وژلو چې پانسي دي وله ورکړې ده او اورمیږ دي وله مات کړی دی او دغه کړی دی ځوان جان السلام علیکم ورو څنګه یې تاسو ښه شکر دا بیګانه شپه خو به ډېره یاره غمناکه وه ډېره افسوسناکه به م وه څنګه هم بیګا تېره کړې او داسې تېره شوه لکه بس داسې به و چې یو قیامت و او کم 10 منټه کم 1 بجه وې چې دا اطلاع میلاو شوه چې دغسې همدې کیس دی او هغه یې لکه انویسټیګیشن لپاره دغه توړی دی او پوسټمارټم لپاره زه لاړم هلته هسپتال ته ډاکټر چې دی مې پوسټمارټم وکړو هغه راووتو هغې وویل چې یاره داسې کار چې دی داسې شوی دی چې دله یا پانسي ورکړې ده یا پکې پړی اچولی دی یا څادر مانې او بل د ده سره دا دغه شوی دی چې د ده امیک چې کوم دی که نه هغه مات شوی دی پوه شوې بس هغې خو دا خبره وکړه لاړل بیا موږ دلته راوستو 3 بجې وې چې تقریبا دلته ما ورله غسل ورکولو نو ما چې د ده نه کمیس وویستو نو ما چې د ده بیک سایډ وکتو نو دا شاته د حمله معنې د تشدد ډېر دغه وکړې لکه د حمله دومره دغه شوی وه چې ټول داسې نیله شوی وه او د دې نه غټه خبره دا دغه نقصاندې خبره دا ده چې یو انسان سره داسې تشدد هم وشي او بیا ته روړې او په ډیران دې لړه کې دا د ظلم انتها اخري انتها ده چې په ډیران باندې لړه کې ته وګوره د هغه ویډیو وګوره په ډیران باندې پروت دی اوس دی خو د آسان خبره وه پولیس والاو دا دغه ورکړو چېرې بس دا یو غلو بس رکشې ته بوتله او دی چې دی دغه سان دی بل دا داسې و که نه د دې علاقې ته ټولې ته پته ده چې دا د جومیات شاته د دې موزین و یو دویمه خبره دا ده چې د میټرک امتحان یې اوس دې کال ورکړی او اوس به ځان له مخکې فرسټ ایئر کې داخله کولو هم د دې لپاره دی ده به دا دغه کولو چې زه یو ګنټه زه رکشا وچلوم نو زه زما به مخکې په سلسله روانې غریبي داسې دغه خاني خو نه ده د کرۍ په کور کې پراته دي دلته نو هغه خبره چې لسه ورځې رکشا وچلولو هغې سره دغه ورسره وشو مونږ دغه درخواست دی د پولیس نه او دغه خبره چې د انتظامیې نه چې یاره مونږ سره دا انصاف ته مونږ له راکړی شي چې د ده پوره انویسټیګیشن وشي چې دا وجه څه ده دا خو داسې اسانه خبره نه ده مطلب دا چې نن سبا خو کور په کور کیمره لګېدلې ده او خامخا ګاډې ورسره څه دغه خو سره هم نو چې یاره په پیاده روان او به زه لاره کې چا پې دغه وکړو داس دغه پې نه دی شوي چې دومره هاتاپۍ ده سره کوله او دغه خبره چې په تېزندو باندې وژو او یو ډز به یې پې کړی و بس رکشه به یې ترې بوتلې وه که نه څنګه یې روپۍ ښې جوړې ورور دې نشته دی بلال څه وخته مو سره اخرنۍ رابطه شوې ورور سره آخري دیدن مو سره بار سړک باندې شوی و 4 بجې بس دغه مې ولید اواز مې ورته ما بس کور ته لاړ شه بس سر دې وخوري ګرمي ده ما ته یې نه بس اوس ووتم بس سواليت به کوم بس بیا به لاړ شم بیا مې مو لکه بودا چوکه پورې 2-3 اوازونه وکړو ما بس په وخت ځه بس زه ترېنه مخکې وم دی زما نه وروستو کېدو بس که بودا چوک نه چې زه وړم بیا دې زما نه سترګو لاندې نه یې دغه شوی بس پته مې په کومه لاړو په کومه لا نه وړو
نو بیا بیا بیګا چې تاسو ګرځېدی خو به ډېر زیات ګرځېدلی وایي یا جی بس 12:30 بجو پورې مونږ داسې یو ځای نو داسې یو تاړه نه وه چې مونږ نه وه پرېښی اورېدي هسپتالونو ته یو خوا بل خوا اخره کې 12:30 بجې اطلاع راغله چې یاره شاپور تاڼه کې هلته چې راوستې ده هلته دې به زمونږ ورته تسلي وکړو ما یاره بس خامخا څه دغه به یې کړي ګاډی به جمهوري یا نور څه دغه به نو بیا ما هلته نه MMC نه ګاډی را سټارټ وکړو بس په منډه منډه رالم بیا چې مې د دا حالات ته وکتل نو دی بېهوشه پروت و بیا مې مړه لره ډاډ ورکړو ما زه بس بچ ته اوري بس امبولانس راغلی د هسپتال ته بېهوش بس میاشت کې به دغه شي 2 کې به روغ شي وایي دغه ماریا ته ما کم دغه وکړو که نه کم تشدد او دغه پې شوی و که نه نو ما هغې بیخي خپلو لاسونو دم وتښتولو وه دا ورور دغه ته ورنږدې کېدی نه ما ته هغه هر څه مخې مخې ته کېدل چې دا کم ظالمانو داسې ظلم ورسره کړی دی رشقه دغه نه و رشقه هم د هغه شوې وه والې ټکولو به مې ورته رد به مې لړه کړو دومره زیاتې خو څوک نه کوي که نه دا څنګه چې ده سره شوې وه نه چېرته زموږ چا سره دښمني وه یا چېرته نو داسې څه دغه و بې فضوله به ګرځېده نه بس خپل سبق به دغه سکول به بس رابلو دیو صرف دغه یو تپوس کوي چې لکه دا ما سره دا دومره زیاتې دا دومره ظلم دا دومره ناروا لکه که تا دا واقعه کولم یا دا رکشه په کار وه څه دې په کار و دا به دې ولې وژلو دا خو د دیو د ملاتړو د دیو د کور کام قبیلې راودرېدو والا او که تعلیم په لحاظ وګورې که دیني په لحاظ باندې وګورې که په مالي مشکلاتو کې وګورې د جومات د کاریانو د علاقې د محلې د خلکو سره دا مرسته وګورې لکه د بده مرګه بیا دومره د هغې هغه انسانیت هغه تذلیل چې تاسو د والد صاحب خبرې واورېدې چې دی بار هلته لکه په ډیران باندې غورځولی و لکه دا ټولې خبرې راودرېږي سړی کم از کم ډېر هم څه دغه شي دا معاشره دومره بې حسه خو نه ده چې لکه زه به راشم او د بل نه به چې دی دا جیب نه دا بټوه یا په دغه وتښتوم او بیا به چې دی دا هر څه یقینا دا قاتل به نیولی کېږي چا چې وژلی دي دا به هم د چا زوی وي دا به هم د چا ورور وي یا او موږ هم یو مطالبه کوو د پولیس د چارواکو نه چې د داسې واقعیاتو کې ځکه دا راپېښېږي چې کله زموږ په علاقو په محلو کې کله دا ګشت هم ته کینی د پولیس خپلې ذمہدارۍ نه صحیح معنو باندې کله نه پوره کوي نو بیا داسې بده مرګه هغه پیښې راپېښېږي او زموږ ښکلې کورنۍ هغه غم ځپلی کېږي الله تعالی دې دوی ته هم صبر ورکړي او زموږ او ستاسو په حال باندې الله تعالی رحم وکړي والسلام